بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبره اتره به کوو د ایمل ولی په اړه باندې چې سینټ کې څه شوي او دې نه علاوه په هغه باندې کم تنقید شوی دی یا دې سره په پارټۍ کې چې کومې خبرې اترې روانې دي یا دله مشورې څوک ورکوي مافیا اړخ ته څوک لاړه یوټرن اړخ ته څوک لاړه په دې ټول هر څه باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره سینیر تجزیه کار ساج ټکر صاحب موجود دی. ټکر صاحب ډېره مننه ټایم راکولو. ډېره مننه ستاسو شاجي او دا ډېره مهمه معامله ده. د ایمل ولی خان حوالې سره که موږ وګورو نو 2-3 ورځې وشو چې په سیاست کې په پاکستان کې دا حاوي ده دا معامله او دې کې بلها ټرنز راغلل. موږ ګورو کله پکې یو اړخ راشي کله بل حاوي شي. لږ شانت بیکګراوند به بیان کو بیا به راشو چې دا اوس روان دي. ایمل ولی خان په سینټ کې یو تقریر کوي. د هغې تقریر په جواب کې چې کوم مشیر داخله دی طلال چودھری صاحب په دوی باندې سخت سیاسي تنقید کوي او دوی ته ځینې پیغورونه هم کوي. د هغې په جواب کې ایمل خان دي ته وایي چې ته اپالوجي وکړه پبلک اپالوجي ادروایز بیا به په سینټ کې په دې باندې ګپ لګو خبره به کوو او هغې مطلب یې چې د ضیاءالحق صاحب نه راواخله تر د دې هایبرډ ریجیم پورې ایمل ولی خان وایي چې زه به دا ټوله قیصه کوم. د دې نه وروسته بیا خبر راځي چې د ایمل ولی خان نه سکیورټي واخیستې شوه او د دوی چې کوم والد صاحب دی اسفندیار ولی خان صاحب د هغوی نه سکیورټي واخیستې شوه. نو په دې باندې بیا په میډیا کې او په سوشل میډیا ډېر لوی یو الغاو تلغاو جوړیږي او دا ځکه چې عوامي نشل پارټي د دې لیډرشپ هغه موږ ګورو چې چونکې من خبره کوي د ترهګرۍ خلاف خبره کوي نو د دوی ژوند هر وخت کې کوم دی نو یو ترټ وي او دا موږ وکتل چې دوی حکومت نو 15 کاله کې د دوی 1200 نه 1400 پورې د دوی تکړه ورکرز او لیډرشپ بشیر بلور شهید غوندې سړی د میا افتخار صاحب یو بچی او ام پی ای د دوی هغه په نښه کړی شول. ایون په اسفندیار ولی خان په ولیباغ کې دماکه وشو چې په هغې کې 3 کسان شهیدان شو. نو د داسې حالاتو کې بیا د یو پولیټیکل فیګر نه سکیورټي اخیستل هغې په خپله سوالونه اوچت کړل. بیا پکې زموږ چیف ایگزیکټیو الیمین ګنډاپور صاحب انټري وشوه په هغې هم بلا خبره اترې وشوې. اول خو ایمل ولی خان ګیله وکړه بیا یې د الیمین ګنډاپور صاحب شکریه ادا کړه چې او مننه او بیا پکې راغی چې یاره دا څه مضحکه خیز کار دی چې تاسو د نږدې پولیس سټیشن نه پولیس راولئ ودروئ تصویر وباسئ او چې موږ به یو ذمه شو. بهرحال دا په خپل ځای تېره ورځ دا خبره خو ډېره روانه وه. د سینټ اجلاس هم پکې ملتوي شو. بیا خلکو ځینې ویل چې دا د ایمل خان د وجې ملتوي شو ځکه چې دی به خبره کوي. دا خبره چونکې د معدنیات حوالې سره وه او داسې که نه. نو دې دوران کې بیا د عوامي نشل پارټۍ چې کوم صوبایي کابینه د 13 ورځ باچا خان مرکز کې د هغې اجلاس شو. د میا افتخار حسین صاحب چې صوبایي صدر دی د عوامي نشل پارټۍ او دوی وویل چې د ایمل خان کومه خبره ده په سینټ کې دا زموږ د پارټۍ خبره ده موږ د دې سره ولاړ یو. بیا وویل چې ایمل ولی خان سره اظهار یکجهتۍ دپاره به په صوابۍ کې په 15 اکتوبر موږ جلسه کوو. ټیک ده دغه خو شو. ماښام کې د ایمل ولی خان ټویټ راځي وضاحتي ټویټ وضاحتي بیان او هغه ټوله قصه کوي چې زه زما تقریر نه پس وزیر اعظم شهباز شریف صاحب راوغوښتم هغوی سره زما ملاقات وشو. هغوی وویل چې یاره تاسو چې مې خبرې کړې دي نو د هغې په پس منظر کې هغوی وویل چې دا هر څه د دورې نه مخکې په کار و خو په پارلیمان کې خو ونه شو نو زه په هغې معذرت کوم. شهباز شریف صاحب وویل نو ایمل خان وی چې ما هغه قبول کو د هغوی معذرت او بیا مې هغوی ته وویل چې زما تاسو کم بیان دی تقریر دی په سینټ کې راواخلئ نو ما څوک ټارګېټ کړی نه دي د چا دل ازاري نه کوم خو که بیا هم شوي وي نو زه معذرت کوم. ټکر صاحب تاسو دل ازارۍ خبرو کا ویلی کېده ایمل ولی اړخ نه چې ګدام نه ډېره یو غټه لویه مسله د کشمیر ته جوړه شوې وه چې ګدام نو ګدام کې څوک ټارګېټ کړي د ګدام مقصد څه دا ځینې ټکي بیا حساسیت لري په سیاسي میدان کې ځکه چې نن سبا که وګورو نو زمونږ د سیاست لږ جذباتي شوی دی نو په نظریو څوک خبره نه کوي په مسلو نه کوي ټوله خبره شخصیات ته راغلې ده. د ګودام ټکی هم په سیاست کې نن سبا ډېر حساس شوی دی خصوصا د پښتنو ترمنځه ځکه چې زمونږ کم پښتون تحفظ مومنټ دی چې پی ټي ایم ورته وایي نو د هغې چې کم مشرتابه ده منظور پښتین کله کله هغوی ته په سوشل میډیا دا پیغور روچت شي چې دی چرته ورک دی او چرته دی او ځینې څوک وایي ګودام کې دی. ګورئ دا خو د مخالفینو خبره ده. پی ټي ایم ځوانانو له په دې دوره ریاکشن نه دی پکار. دا خو چې څوک ورته ګودام وایي نو به د هغه یو نظر دی او کې وایي دی دوی له پکار دي چې د خپلې مبارزې خبرو کې. نو هلته ایمل ولی خان یو صحافي په اسلام آباد کې تپوس وکړه چې تاسو نو ایمل ولی خان ورته مطلب دا هغه دا و بیا وضاحت هم وکړو. د دې چې کوم مرکزي ترجمان دی انجینیر احسان الله خان هغه ویل چې د ګودام د ټکي نه زموږ هرګز منظور پښتین مطلب نه و نه د پی ټي ایم مشرتابه وه. هغوی دا وضاحت وکړو
خو چونکې په وروستو ورځو کې داسې خبرې د دوی مخته راغلي دي په منځ کې راغلي دي چې د عوامي نېشنل پارټۍ او د پی ټي ایم د ورکرز ترمنځ په ځینې موقعو بیا تاوتریخوالی پیدا شي، په یو بل باندې ټکونه کوي. زه وایم چې په سوشل میډیا یو بل ته په مورچو کې پراته دي که نه، د دې هېڅ فایده نشته، نه پی ټي ایم ته فایده شته، نه این پی ته فایده شته، نه سیاست ته فایده شته، او نه پښتنو ته فایده شوه. دا تکړه تکړه ځوانان دي په عوامي نېشنل پارټۍ کې، په پی ټي ایم کې د دوی ښه انرجیز دي، په کار ده چې دا دوی د قام په کار راولي او خود احتسابي او تنقید وي. دلته بیا د ایمل ولی خان چې کوم دا ټویټ راغی وضاحتي، نو هغې خو دا وګڼل چې بس ټیک شو. وزیر ستاسو خبره په وضاحت کې کټ کوم، خو ویل کېږي دا چې یو هغه مطلب نوم یې نه اخلمه، یو هغه کس و چې د عمران خان له سپېړه ورکړې وه، او اوس یو هغه کس دی چې هغه وضاحت کوي ایمل ولی ته. دا د خلکو پوښتنه نو څه به وایي؟ دا د سوشل میډیا تاثرات دي. لکه کله چې ایمل ولی خان دا وضاحتي ټویټ راغی، نو په سوشل میډیا یو الغاو تلغاو جوړ شو، د میمز یو باران جوړ شو، د کمنټونو او د پیغورونو او د پچموزو چې دا خو یوټرن دی او دا خو سافټویر اپډیټ کړی شو، داسې خبره د کوله ولې چې په هغې ودرېدی نه شي. دا د مخالفین کم چې د دوی سیاسي مخالف ګوندونه دي د عوامي نېشنل پارټۍ، نو د هغه خلکو د هغه ځوانانو د مورچو نه په عوامي نېشنل پارټۍ د تنقید، بلکې د طنز، تنقید دې ته نه وایو، دا طنز دی، او د دې یو د غشو باران شروع شو، لکه چې دا خو سافټویر اپډیټ شو، دا خو یوټرن دی او په خپله خبره ودرېدی نه شي، او د خپلې خبرې نه وتښتېد. دا د مخالفینو نظر دی. دویم ستاسو د خبر راځم، دا ډېر مهم دی. دویم په دې کې و سیاسي ناقدین، نو په هغې کې هم ځینې داسې وو چې هغوی وویل چې یو یاره یوټرن خو نه وي په کار، اټس ا کاینډ اف یوټرن، دا خو دی بس یوټرن دی چې هغه ورځ یې څه وي نن څه وایي. خو ځینې سیاسي ناقدین وایي چې نه، سیاستدان به داسې وي چې هغه به په معذرت کولو یا په وضاحت کولو هغه ته ځان بدې نه ښکاري، که ورته لګي چې دلته زه غلط وم او دا خبره اوس بدی طرف ته ځي، نقصان طرف ته ځي، سیاست کې نقصان دغه کوي، نو په کار ده چې په هغې ونه درېږي. نو هغوی دا دریم نظر د عوامي نېشنل پارټۍ پلویانو دی. اوس تاسو د خبرې ته راځم، دا ډېر مهم سوال دی. هغوی وایي چې دا خو زموږ کریډټ دی چې موږ وزیر اعظم په دې مجبوره که چې هغه موږ ته وضاحت کوي چې یعنې دا دوره څنګه وه، دغه تصویر څنګه و چې په هغې کې فیلډ مارشل صاحب دی، وزیر اعظم صاحب خپله دی او ډونالډ ټرمپ دی، او دغه کاڼي دغه بریف کیس. نو د دې this has got nothing to do with the minerals of پښتونخوا یا بلوچستان، چې دا خو یو ډالۍ وه. نو ایمل خان وایي چې وضاحت وشو، نو دا خو این پی والے وایي چې دا خو ډېر لوی کریډټ دی، مونږ خو میدان وګټه، دا خو زمونږ ګټه ده، صحیح ده. او که تاسو وګورئ په بعید النظر کې، نو وضاحت کېدل په دومره لویه پیمانه په سیاسي توګه، نو دا یو ښه خبره ده چې یو سینیټر پاسي هغه سوالونه اوچت کړي او بیا یو نظام هغه ته وضاحت کوي. ټیک ده. اوس تاسو د خبر راځم، ذموارۍ هم ډېرې دي د ایمل خان په دې خبرو کې، خو ستاسو دا سوال ډېر مهم دی. ګوره دا سیاست نه دی، او خصوصا په سوشل میډیا په دې کې چان نشته چې چا خولې له څه راځي هغه وایي. لکه اوس چې دوی تنقید لاندې دي، د طنز لاندې دي، ورته پیغورونه کېږي، نو عوامي نېشنل پارټۍ وایي چې لکه مونږ خو نظام مجبوره که، چاپلق نه دی راکړی، بلکې مونږ ته وضاحت وکړو چې او ستاسو دا کومه خبره وه دا داسې نه وجي، لکه موږ اصل کې دا داسې وه. اوس راځو ذموارۍ. ټکر صاحب ذموارۍ خبره تاسو که لنډو ټکو کې راته ووایي، او اخرنی سوال دی، ایمل ولی خان له مشورې څوک ورکوي؟ د هغه د مشورو څوک دي؟ ٹھیک ده، دا ډېر مهم سوال دی شاهجي. ګورئ هر پولیټیکل لیډر د ده به یو مشاورتي ډله وي، ټیم به وي، د ده به ملګري وي چې داسې د هغوی عمرونه پاخه وي، مشران وي، پویه وي، تجربه وي. ځکه چې صدر د پارټۍ مشر هغه خو لکه یو فیس دی ستا، هغه پسې وروسته مشینري نه وي، دا ډېره ضروري د ده لکه معاونین، ملګري، غیر چاپیره پوره ډله، نو دا ډېره هوښیاره پکاري، ډېره میچور پکاري چې په ځینې معاملو چې په هغې خبره څنګه پکار ده، په دې وخت کې څه ویل پکار دي، او وروستو کې چې یو خبره وکړي نو بیا به د هغې نه وروستو کېږي څنګه، بیان به څنګه ورکوي یا سټینډ به څنګه اخلي، دا لږه لیک کوي، دا منل پکار دي. ګورئ تاسو پیپلز پارټۍ ته وګورئ، بلاول بوټو زرداري ینګ هلک دی او په انټرنیشنل افیرز خبره کوي، خو ډېره کوټلې خبره کوي. اگر چې د هغه
لکه تاسو ګورئ په پاکستان کې خو نه دی لوی شوی، بهر دغه شوی دی، خو چې خبر دا ولې دا ځکه چې د هغه ټیم چې کم دی، د هغه چې کم مشاورین دي چې مشوره ورکوي، نو هغه د هغوی عمرونه هم سیوا دي، تجربه یې هم سیوا ده، بل باقاعده ټیم هم دی. نو که ټیم وي داسې، نو په کار ده چې د ایمل ولی خان څخه دې ذمہواري ځکه ده شاجي چې ایمل ولی خان صرف ایمل ولی خان نه دی، نه یوازې د عوامي نشر پارټۍ صدر دی، د پارټۍ په ډېره لویه ذمہواري ده، د خدایي خدمتګار تحریک په ډېره لویه ذمہواري ده، دغه سل کلن تحریک دی، د باچا خان د لیګسي، د هغې د وراثت، د عدم تشدد، د پښتونولۍ، د قامولۍ، د دې خاورې او د دې د حقونو په ایمل ولی خان ډېره لویه ذمہواري ده. نو دغه ذمہوارۍ د ایمل خان نه دا تقاضا کوي چې د دوی خبره باید په تول تللې وي او په سیاسي توګه ډېره کوټلې وي. ډیره مهرباني ټکر صاحب، ډیره ګټورې خبرې دې را سره شریک کړې. او ګرانو کتونکو، ایمل ولی خان اوس دا یوټرن ورته تاسو وایي یا د هغه یو ښه عمل ورته وایي چې هغه خپل وضاحت د هغې نه وغوښتو یا هغه معافي وغوښته، نو دا د ایمل ولی چې کوم اقدام دی، نو دا تاسو راته په کمنټ سیکشن کې ضرور ووایي چې یو ښه اقدام دی که نه یا یوټرن دی. نو دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازت د لوی الله په امان.